دې آدابو سره جمعه پکار ده او خاموشي پکار ده. خاموشي اخري ادب دا دی چې کله جمعات ته راشي نو دلته خاموش کېناستل پکار دي. نبي علیه الصلاة والسلام دا فرمایلي چې د دې پورې که چا یو کس ته داسې وویلي چې چوپ شه فقط لغا، دې سړي لغو او بېهوده کار یې وکړو، بېفایدې کار یې وکړو، هغه خوسې هم لګېد، تا هم ورسره خبرې وکړلې، ته خاموش کښېنه. او دویم مطلب د لغا دا دی چې فقط لغا بېشکه دې انسان خپل هغه د جمعې اجر لغوه ختم یې کړ. نو خاموشي پکار ده په دې ورځ باندې. په دغه طریقه د جمعې لمونځ چې ادا شي دا د دې انسان لپاره کامیابي ده. او وختي د راتللو باره کې خو نبي علیه الصلاة والسلام دا فرمایلی دي چې کم سړی اول نمبر کې راغی نو فکأنما قرب بدنة، دا داسې ده لکه ده چې د یو اوښ قرباني کړې ده، اوښ یې صدقه کړې ده، اوښ یې صدقه. دویم چې هغې پسې کم راشي هغه داسې دی لکه ده چې غوا میخه وغیره داسې. او دریم چې هغه پسې کم راشي هغه داسې دی لکه ګډه یو وزی چې صدقه کړي. څلورم چې راشي لکه یو چرګ، او پنځم چې راشي لکه د چرګ انډه وغیره دا چې صدقه کړي. او دا د کله پورې دي؟ نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل دا ملائک هغه ګیټ کې ناسي، هغه ګیټ کې دا خلک لیکي، اجرونه لیکي، د دومره شو، د دومره دی په دې ټیم راغی. او څو پورې چې امام راوتی دي، کله چې امام راشي او دلته کینی او دی خطبه شروع کي، هغوی ملائک خپل رجسټر هغه رابند کي او هغوی دی خطبې او دی بیان ته کینی، دا اوري. نو دا یو د دې خبرې لږ زیات مخکې مې تاسو ته ویلي وي جمعه کې چې دې خبرې ډېر زیات اهمیت دی. لکه د جمعې او د عام ماسپښین لږ فرق پکار دی، فرق یې پکار دی. موږ هغه فرق پرېښی دی. دا اکثر تاسو به د پنجاب ته د پنجاب خلک د جمعې د ورځې ډېر زیات اهمیت ورکوي، ډېر زیات او ډېر تاکید یې کوي. د جمعې په ورځ هغه چې راوځي بلکل ډېر پاک او صفا، او ماشومان یې ځان سره صفا کړي که نه، او د هغه ډېر وختي را رواني، او د سهار نه یې دا یو تیاری شروع کړې. موږ دا تیاری پرېښې، اهمیت هم پرېښې. اهمیت د دې ډېر زیات اهمیت دی د وختي راتللو، چې موږ او تاسو یعنې وختي راشو چې دغه اجر دا موږ او تاسو ځان لپاره. او آخري خبره دا کوو چې وختي به څنګه راسو. وختي دوه کارونه د پرېښودو دي، او دا به صحابه پرېښي د جمعې په ورځ. یو کار دا د پرېښودو دی چې د جمعې د لمونځ نه مخکې اوده کېدل، دا عمل پرېښودل. صحابه به د جمعې په ورځ د جمعې نه مخکې نه اوده کېدل، بلکې څه به سهار چې مانځله رال نو د جمعې لمونځ چې به یې وکړو بیا به کور ته لاړل، او نور به وختي رال. او دویم عمل چې دی هغه لږ دا د صحابهو عمل ځان سره واخلئ او دا عملي کوئ. هغه دا دی چې صحابهو به د جمعې په ورځ خوراک د جمعې د لمونځ نه مخکې نه کول، دې نه مخکې بیا نه، وروستو به یې کول. دا دوه عملونه که پرېښودل بیا به وختي راځو. خو که نه دغه دواړه هم کوو، موږ نه ټول کار دې دوو خبرو خراب کړی، خوب او خوراک. او دومره زیات اهمیت هم خوراک له ورکړی دی یقینا چې د انسان ضرورت دی ده. خو دومره چې سهار موږ راپاڅو که نه نو ټول سوچ زموږ څه طرف، بس خوراک طرف. اوس به که خیر چیز بیا د چي نه پس د غرمې غم کوو، بیا د غرمې نه پس د ماښام غم کوو، د منځ کې پکې چایونه راشي که نه، ټوله ورځ رانه دې څیزونو نیولې ده. بس نو د دې خبرو له خیال د ساتلو دی. دا دوه کارونه دي، دا د جمعې په ورځ وروستو کوي، خوب او خوراک. نو بیا به وختي راځو. الله پاک مو خوشحاله. اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک وبارک علی محمد عبدک ورسولک. یا الله تعالی ګناهونه معاف کړي، صغیر او کبیر ګناهونه معاف کړي، تمام خطاګانې د ژوند معاف کړي. ټولو بیمارانو له الله صحتونه ورکړي، شفای کامله ورکړي. زموږ په دې ملک باندې د خیر فیصلې راولېږي، ټول امت باندې د خیر فیصلې راولېږي. د فلسطین د مسلمانانو یا الله مدد وکړي، دغه اسرائیلو او د هغوی ملګرو له یا الله زبردست شکست ورکړي، او یا الله زړونو کې بزدلي پیدا کړي. او یا الله څومره مړي د مسلمانانو شوي د ټولو مغفرت نصیب کړي. خاص طور مراد علي هغه دعا کې یاد کوي اخلاص سره چې الله پاک د هغه مغفرت نصیب کړي، الله جنت الفردوس له ورکړي، او یا الله فاسمندګانو یا صبر جمیل ورکړي، د دې ښې بدلې د دنیا او آخرت کې ورکړي. وصلی الله